والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى صحبه أجمعين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. باب الاستنجاء بالحجارة. باب دے په بیان د استنجا کولو پکانو. پکانو استنجا جائزه ده او کنه ده جائزه. د اکثر اهل علم رایه داره چې پکانو استنجا جایز ده، په شرط پکې انقاده چې صفایي راشي او صفایي پې راځي. بعضې وایي پکانو استنجا نه ده جایزه ځکه دا د تطهیر دپاره نه دي وضع شوي. بعضې پکې داسې هم دي چې هغوی وایي په اوبو استنجا نه ده جایزه. ولې؟ ځکه اوبه مطعوم دي، خوراک شی دی، د دې بېادبي کې تاسې پې پوه شئ. کاڼي نه صرف کاڼي نه دي مراد، کاڼي او ما یقوم مقام الحجاره او د کاڼو قایم مقام، هغه چې صفایي راولي او مطعوم نه وي، نجس نه وي، محترم نه وي، هغه چې هر څه لوټم پکې شامله شوه، په لوټم استنجا جایز ده. تاسې په خبره باندې پوه شئ. یا کودڼي باندې جایز ده یا به بل څه باندې چې صفایي پې راځي. تاسې پې په ذکر د کاڼي خصوصیت دپاره نه دی. وایه قال حدثنا هناد قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال قيل لسلمان رضي الله عنه قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءه. قال سلمان رضي الله عنه اجلنا هذا ان نستقبل القبله بغائب او ببول او ان نستنجي باليمين او ان يستنجي احدنا بأقل من 3 أحجار أو أن نستنجي برجيع أو بعظم. وفي الباب عن عائشة وخزيمة بن ثابت وجابر بن خلاد بن السائب عن أبيه رضي الله عنه قال أبو عيسى حديث سلمان رضي الله عنه حديث حسن صحيح وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم رأوا أن الاستنجاء بالحجارة يجزئ وإن لم يستنجي بالماء إذا أنقى أثر الغائط والبول. وبه يقول الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. درې خبرو ته ګورئ. یو تحت لفظي ترجمې د دې حدیث ته او د دې باب ته، دویم اختلافي مسله او دریم د هر یو دلایل او نقد او تنقید ترجیح د مذهب حنفي. عبدالرحمن ابن یزید وی قیل لسلمان، سلمان پارسی ته چا ویلی استهزاءً ورته کافران وی او منافقین، قد علمکم نبیکم کل شیء، تاسو ته ښودلي ستاسو پیغمبر هر شی درته ښودلي دي، حتی القراءة تر دې چې د اودسماتي ناستې هم درته ښودلې ده. القراءة په کسرې د خا سره او په الف ممدوده سره. څه ته وایي؟ کیفیت الجلوس الی الغایط او البول، کیفیت د ناستې امتیازو ته غټو یا وړو ته دې ته قرائت وایي. قرائت هم استهزاءً ورته وایي، دا هم درته ښودلي دي. نو د دې دا تمه وه چې اوس به دی انکار وکړي چې نو موږ له غټې خبرې راښیي، دا زموږ په خپله زده دي. دوی خو انتظار د دې کو چې دی به انکار وکړي. نو دې ته جواب علی اسلوب الحکیم وایي. قال سلمان ورته وایي اجل او نهانا ان نستقبل القبله، موږ نبی علیہ السلام منع کړي چې قبلې ته مخه کړو، بغایت غټ اودسمات او ببول یا په تشې امتیاز راته ښودلي دي. او ان نستنجي، یا دا چې موږ استنجا وکړو په خلاص، او ان یستنجي احدنا، یا دا چې استنجا وکړي یو زمونږ باقل من 3 احجار، کم د 3 کاڼو نه، او ان نستنجي برجیع،
یا دا چې مونږ استنجا وکړو په اودس ماتي د انسان یا د ځناور او بعزمن هډوکي باندې. رجي غټ اودس ماتي د ځناور ته وایي یا د انسان چې وچ شوی رجي ورته ولې وایي دا د رجوع نه دی، رجوع اصلي حالت نه رجوع کړی د بد حالت ته. قیمتي څیزونه دې واخیستل غوښې او غیره او دا دې وخوړل او دا خېټې ته لاړل او یو څو ګنټې بعد اودس ماتي ته لاړې نو هغه څه قیمتي شیونه دي چې خوړلي دي هغې اصلي شکل بدل کړی دی، اوس په بل شکل بدل شوي، رجي ورته وایي. او دا وچ شي او ته بیا راواخلې او استنجا پې کوې، دا نه ده جایز. یا په هډوکي دا نښې د شفقت ده، هډوکي باندې استنجا مه کوه، ځان به پې زخمي کې بیا ډاکټر ته هم نشي ښودی، دا شفقت نښې ده. ښه کنې تطهیر په هډوکي خو راځي چې وچي که نه. بل ځای کې علت ښودل شوی فإنه زاد اخوانکم الجن، دا ستاسو د ورونو پیریانو توخه ده، د هغوی دپاره پکې خوراک جوړ شوی. وفي الباب عن عائشة وخزيمة، په دې باب کې د عائشې رضی الله تعالی عنها روایت، عائشې روایت ابو داود او ابن ماجه کې دی او د خزیمه روایت هم په ابن ماجه او ابو داود کې دی، خزیمه ابن ثابت. او د جابر رضی الله عنه روایت بیهقی او مسند احمد کې دی. او د خلاد ابن سعید روایت دا په معجم کبیر او معجم اوسط کې دی عن ابي. امام ترمذی وی حدیث د سلمان حدیث حسن صحیح، او دا قول د اکثر اهل علم د اصحاب د نبی صلی الله علیه وسلم او من بعدهم نه او هغوی دا ګڼي چې استنجا په حجاره او یجزي کافي کېږي، کاڼو استنجا جایز ده. وإن لم یستنجي بالماء، اگر که استنجا په اوبو ونه کړي، خو شرط پکې دا دی اذا انقى اثر الغایة والبول، چې ختم کی اثر د غټ اودس ماتي دومره کی چې هغه شی پاتې نشي او د تشو امتیاز. وبه یقول الثوري وابن المبارک، په دې باندې سفیان ثوري، عبدالله ابن مبارک، امام شافعي، احمد او اسحاق قول کړی. دا یو بحث شد. دویم اختلافي خبره، درې څیزونه دي، یو ایثار دی او یو انقا ده او یو تسلیس دی. په دې اتفاق دی د ټولو ائمو چې انقا فرض ده، ځان صفا کول چې هیڅ ګن پاتې نشي. او په دې هم اتفاق دی چې ایثار مستحب دی. پوه شئ ایثار څه دی؟ مستحب دی، یعنی طاق کاڼي استعمالول. تسلیس څنګه دی؟ امام شافعي او امام احمد رحمهم الله وایي چې تسلیس ضروری دی. څلورم او پنځم کاڼی به نه استعماله، تسلیس وکړي. امام ابو حنیفه امام مالک وایي تسلیس ضروری نه دی، انقا ضروری ده. که په دوو صفایي راغلم ټیک ده، او که په درېو رانغله د څلورم هم استعمالولی شي، انقا ضروری ده. هلکه تاسو پې پوه شئ د ابو حنیفه مذهب فطرت سره موافق دی، فطرتي طبیعت سلیمه. دا حدیث چې کم ذکر شد دا بظاهر د امام شافعي رحمه الله او د احمد دلیل دی چې دی وایي چې نبی سلمان او ان یستنجي احدنا باقل من ثلاثه، کم د درېو نه کوو. دې نه منع کړي استنجا به نه کوي او زمونږ که کم د درې کاڼو نه. تاسو په خبره باندې پوه شئ که منګه جواب کو چې ټیک ده دا هغه صورت کې چې د درېو نه په کمه باندې انقا رانشي نو بیا درې ضروري دي، نو بیا خو موږ هم ورته ضروري وایو. بعد الانقا درې ضروري نه دي. زمونږ دلیل د ابو داود حدیث دی او دار قطنی کې دی. دا دی چې ام المؤمنین عائشہ رضی الله عنها فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي من استجمر فلیوتر من فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج. څوک چې استنجا کوي نو وتر کاڼي دي استعمال کی.
چا چې دا کار وکړ نو ټیک ده، که نه که فلا حرج، انقاذ ضروري ده. په دې حدیث ډېر اعتراضونه هغوی کوي چې دا ضعیفه دی او دا راوي پکې راغلی او دا راوي. منګه وایه د الله بندګانو، یو سړی یو کاڼی راواخلي او د هغې درې تر سرونه وي او د کاڼي د دې کاڼي یو سره مې استعمال کی او دویم سره مې استعمال کی او درې مې استعمال کی او سپۍ راشي او کاڼی وغورځوي نو استنجا یې وشه که ونه شوه؟ دی وایي هم وشوه. نو تسلیس خو رانغی که نه، کاڼی خو یو دی که نه. نو هلته هم تاسو انقا منئ، نو دی زمونږ خبره کې تسلیس کې ولې انقا نه منئ؟ د راروان باب زمونږ دلیل دی دا چې باب الاستنجا بالحجرین باب دی په بیان د استنجا په دوو کاڼو باندې، نو تسلیس فرض نه شو، انقا ضروري شوه. وایه باب في الاستنجاء بالحجر وبه قال حدثنا حناد بن قتيبة قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته فقال التمس لي 3 أحجار قال فأتيت بحجرين وروثة فأخذ الحجرين وألقى الروث وقال إنها رجس. قال أبو عيسى وهكذا روى قيس ابو عبیده وی د عبدالله ابن مسعود نه روایت کی، دا د عبدالله ابن مسعود زوی دی، د هغه په وفات په وخت کې د عمر 2 کاله و. دی وایي چې نبی علیہ السلام راووتو حاجت ته او ما ته التمس لی 3 احجار، 3 کاڼي راته ولټوه. قال فاتیته بحجرین، 2 کاڼي مې وروړل، وروثة او خورشیي مې وروړو. فاخذ الحجرین، حجر کاڼي واخیسته، والقى الروثه ګزاره کړه. وقال ویل انها رکس، دا خو نجسه ده. هلکه پې پوه شئ چې ده رکس ده، رکس رجس. امام ترمذي رحمه الله تاسې پې پوه شئ نو 2 باندې وکړه ځکه انقا راتله، او 3 څه دپاره طلب کولی چې انقا راشي، دا نه چې فرض دي. هغوی وایي 3 ځکه لټولي چې فرض دي، موږ وایو چې فرض وي نو 2 بیا ولې واخیستې؟ امام ترمذي رحمه الله 3 کرته وایي قال ابو عیسی، نور ځایونو کې یو ځل وایي، دلته 3 کرته وایي، خیال هم دی که قال ابو عیسی یو، ورپسې قال ابو عیسی سألت عبدالله ابن عبد الرحمن، او وروسته بیا قال ابو عیسی وایي. د 3 واړه قال ابو عیسی کې فرق څه دی؟ اول قال ابو عیسی کې د روایت باره کې استراب ذکر کوي چې دی په سند کې استراب دی، او په دویم قال ابو عیسی کې بیان د رفع د استراب کوي. څه کوي؟ رفع د استراب. او په دریم قال ابو عیسی کې په امام بخاری رد کوي. صحیح مطلب باندې ورسېد. اول قال ابو عیسی کې بیان د استراب کوي په سند الحدیث، د حدیث په سند کې استراب ذکر کوي. وقال ابو عیسی وهكذا روى قيس بن الربيع، همدا شان روایت کړی دی قیس ابن ربیع دا حدیث د ابو اسحاق نه عن ابي عبیده عن عبد الله نحو حدیث اسرائیل، لکه حدیث د اسرائیل چې کوم ذکر سو. وروى معمر وعمار ابن زريق عن ابي اسحاق عن القما عن عبد الله، وروى زهير عن ابي اسحاق عن عبد الرحمن بن الاسود عن ابي الاسود ابن يزيد عن عبد الله، وروى زكريا بن ابي زائدة عن ابي اسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله، وهذا حديث فيه استراب، دا حدیث ته دی کې استراب. استراب په کومو طریقو دی؟ 6 کسانو دا نقل کړی دی. اسرائیل هم د ابو اسحاق ما روایت کړی، قیس ابن ربیع هم، معمر عمار ابن زریق هم. تاسې پې پوه شئ. او زکریا بن ابي زائدة عن ابي اسحاق عن عبد الرحمن بن عبد الله. اسرائیل قیس ابن ربیع، معمر عمار ابن زریق، زهیر او زکریا بن ابي زائدة، دې 6 راویان. هلکه تاسې دې ته لږ وګورئ، دې کې مدې باندې په کتاب کې نه پوهېږئ ښه چې دا استراب پکې څنګه راغلی دی. دا ختم کړ.
ګورئ اسرائیل عن ابي اسحاق ورپسې د چې کوم سند دی ویل عن ابي عبیده عن ابن مسعود دا یوش دویم نمبر قیس ابن ربی عن ابي اسحاق همدا سے دی ها عن ابن مسعود ها عن ابن مسعود صبر وکا بیا چې کوم دی روا معمر عمار ابن زریق عن ابي اسحاق عن القمان عبد الله دا یو شو دا دو شو ورپسې معمر دی معمر عن ابي اسحاق عن علقمه ابن مسعود لکه تاسو په پوه شئ عمار ابن رزیق عمار ابي اسحاق ورپسې علقمه ابن مسعود الکه تاسو په پوه شئ کې په پوه نه شئ ګورئ دا دوه متفق دي په دې چې د ابن اسحاق استاد څوک دی ابو عبیده دی او دا دوه متفق دي دې سره مخالف دي چې ابو عبید نه دی علقمه دی د دواړه بیا په متفق دي چې علقمه د ابن اسحاق ابي اسحاق استاد دی دا څو شو دا څلور شو پنځم زهير عن ابي اسحاق پنځم دا دی زهير عن ابي اسحاق ورپسې عبد الرحمن ابن الاسود ورپسې عبد الرحمن ابن الاسود عن ابي الاسود عن عبد الله الاسود او ورپسې عبد الله دی ها دا بل چې کوم دی اخري زکریا ابن ابي زائده زکریا ورپسې عن ابي اسحاق عبد الرحمن ابن يزيد عبد الرحمن ابن يزيد عن عبد الله الکه تاسې لږ وګورئ ته اوچت کا دلته څو استرابه دي پکې دې کې څو استرابه دي یو خدا دی چې د ابو اسحاق استاد څوک دی اسرائیل او قیس ابن ربی وایي چې ابو عبیده دی معمر او عمار وایي علقمه دی او زهیر وایي چې عبدالرحمن ابن الاسود دی او زکریا وایي چې عبدالرحمن ابن یزید دی الکه څو شو دا یو استراب شو دویم استراب دا دی چې د ابو اسحاق او د عبدالله ابن مسعود په منځ کې څو واسطې دي دا پنځه وایي چې یوه واسطه ده زکریا وایي یوه واسطه ده عبدالرحمن ابن یزید او دا نورم وایي چې یوه واسطه ده
او صرف زهیر وای چې دوه واسطې دي، عبدالرحمن ابن الاسود او ورپسې الوسط او ورپسې څوک عبد الله شاه. لکه تاسو په دې استرابات باندې پوه شئ که به پوه نه شئ. یو استراب دا دی چې استاد یې څوک دی. درې خبرې دي پکې. څو رایې دي؟ درې رایې دي، څلور رایې دي. یو دا چې استاد ابو عبیده دی، بل دا چې علقمه دی، بل دا چې عبدالرحمن ابن الاسود دی، څلورم دا چې عبدالرحمن ابن یزید. بیا د ابو اسحاق او د عبد الله ابن مسعود په من کې څو واسطې دي؟ دا څلور دا او یو دا پنځه وای چې یو واسطه ده، او صرف زهیر وای چې څو دي. الکه په دې استراب باندې تاسو پوښتنه تاسو دې استراب باره کې وګورئ، کتاب ته وګورئ. قال ابو عیسی وای وهكذا روا قیس ابن ربی دا حدیث دا ابي اسحاق عن عبید عن عبد الله. لکه سند کې چې څنګه ذکر شو، الکه پوه نه شوي سند کې چې څنګه ذکر شو قیس ابن ربی هم دقه شان دی. نحو حدیث اسرائیل وروا معمر و عمار ابن رزیق عن ابي اسحاق عن علقمه عن عبد الله. صرف علقمه پکې راغی، تاسو به پوښتنه ابو عبید په ځای علقمه راغی، څلور شو. وروا زهير عن ابي اسحاق عن عبد الرحمن بن الاسود عن ابي الاسود بن يزيد عن عبد الله. دا پنځم شو، دا دوه واسطې شو. وروا زكريا بن ابي زايد عن ابي اسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله. الکه تاسو په طریقو پوه شئ. وهذا حديث فيه استراب. دا داسې حدیث دی چې دې کې ډېر استراب. الکه دې ځایونو باندې ځان پوه کې دا ډېره مزه کوي، او په کتاب کې به سړی نه پوهېږي چې نقشه کې پوه نه شي. ښه نو دې استراب کېنه دې استراب کې به څه کوو؟ دې دویم کې اوس دا کوشش کوي. قال ابو عیسی امام ترمذی وایي سألت عبد الله ابن عبد الرحمن نه مې تپوس وکړه ای روایت فی هذا عن ابي اسحاق، په دې روایتونو کې کوم یو روایت د ابو اسحاق اصح دی؟ نو فلم یقضي فيه بشیء، د فیصله ونه کړه په دې کې د یو شي هم. عبدالرحمن نه دا عبد الله ابن عبد الرحمن الدارمی نه مې تپوس وکړه، دارمی. نو هغه ویلې هیڅ فیصله نشم کولی. وسألت محمدن، د محمد نه مې تپوس وکړه، محمد ابن اسماعیل البخاري عن هذا. نو فلم یقضي فيه بشیء، هغه هیڅ فیصله ونه کړه. هغه خو فیصله نه ده کړې، خو د هغه د خبرو نه معلومیږي چې د زهیر سند یې خوښ دی، چې د ابو اسحاق او د عبدالله ابن مسعود په منځ کې دوه واسطې دي. وكأنه رأى حديث زهير عن ابي اسحاق عن عبد الرحمن بن الاسود عن ابي عن عبد الله اشبه. شاید چې د درای دای چې حدیث د زهیر عن ابي اسحاق عن عبد الرحمن عن ابي عن عبد الله دا اشبه دی، یعنی خم مناسب دی. کم ځای نه معلومیږي. ووضعه في كتابه الجامع، بخاری شریف کې دا سند ذکر کړی دی. تاسو به پوه شئ که به پوه نه شئ. خدای د امام ترمذی بیا وایي چې امام بخاری خود زهیر سند خوښ دی، خدای سوي واصح حسین فی هذا عندي، او ډیر صحیح زما په نس باندې حدیث د اسرائیل او د قیس دی عن ابي اسحاق عن عبیده عن عبد الله. اولا نو دواړو ولې ځکه اسرائیل اثبت دی او احفظ دی، ډیر کلک دی او ډیر حافظه مضبوطه ده په حدیث د ابو اسحاق کې من هؤلاء د دې نورو کسانو نه. وتابعه على ذلك قیس ابن ربی، او د اسرائیل مطابقت قیس ابن ربی هم کړی دی. وسمعت ابا موسی محمد ابن المثنى، د ابو موسی محمد ابن المثنى نه مې اورېدلی یقول چې هغه وایي سمعت عبد الرحمن ابن مهدی نه مې اورېدلی یقول ما فاتني الذي فاتني من حديث سفيان الثوري عن ابي اسحاق. دې پر پوښي معنا نه دی پاتې شوی هغه چې پاتې شوی دی رانه احادیث د سفیان ثوری عن ابي اسحاق الا لما اتکلت به على اسرائيل، مگر هغه چې ما بروسه کړې د باغی باندې په اسرائیل باندې. وللانه كان ياتي به اتم، ځکه اسرائیل د ابو اسحاق نه کوم روایت کړي دی هغه اتم دی. دې پر پوښي یعنی سفیان ثوری چې د ابو اسحاق رقم روایت کړي هغه کې چرانه کم پاتې شوی هغه پاتې شوی دي، ما په اسرائیل باندې توقع برواسه کړی دی. دې پورې د امام ترمذی په نسبت باندې کم حدیث صحیح دی، حدیث روایت د اسرائیل صحیح.
امام بخاری په نسبت باندې حدیث د زهیر صحیح او روایت د زهیر چې دوه واسطې دي. اوس په درېمه کې رد کوي. قال ابو عیسی امام ترمذی وایي زهیر ابن ابي اسحاق ليس بذاك، هغه نه دی د دې مرتبه زړه قوي نه دی. ولی لأن سماعه منه بآخرة، ځکه اورېدل د ابو اسحاق نه د زهیر اورېدل په آخر وخت د ابو اسحاق کې دي. او سمعت احمد بن الحسن يقول سمعت احمد بن حنبل يقول اذا سمعت الحديث عن زائده وزهير فلا تبالي، چې تکله حدیث د زائده واوري او د زهير حدیث واوري دا ډېر قوي دي. فلا تبالي بیا تباک مکوا الله تسمعه من غیر ما، چې ته د بل چا نه وانه اوري الا حدیث ابي اسحاق، مگر حدیث د ابو اسحاق د څه دی چې په دې کې به د زهير او د زائده خبره نه مانی. الکه تاسو په پوښتنه کې په پوښتنه نشئ. ابو اسحاق څوک دی؟ اسمه عمر ابن عبد الله السبيعي الحمداني او ابو عبیده ابن عبد الله ابن مسعود. او ابو عبیده چې دی روایت کړه غدا د عبد الله ابن مسعود زوی دی. لم يسمع من ابي، د پلار نه دی اوریدلی، نو حدیث کې انقطاع ده. ولا يعرف اسمه، دې چې پر پوښتنه لم يسمع من ابي، د پلار نه دی ولا يعرف اسمه، نوم هم نه دی معلوم، خو کنیت معلوم دی چې ابو عبیده. ورپسې شه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن عمرو بن مرة قال سألت أبا عبيدة بن عبد الله هل تذكر من دا په دې خبرې دلیل پیش کړي چې ابو عبیده د خپل پلار نه حدیث نه دی اورېدلی، ځکه پلار یې چې وفات کېده دی د 2 کالو. حدثنا محمد قال حدثنا محمد بن جعفر بن شعبان عمرو بن مرة قال سألت أبا عبيدة بن عبد الله، د ابو عبیده ابن عبد الله نه مې تاسو کو د ابو عبیده نه هل تذكر من عبد الله شيئا، ستا یاد دي د عبد الله نه یعنی پلار نه څه شی اورېدلی؟ قال لا اسم نه دی. بعضې به رد کوي چې نه دی و کله نه کې و چې پلار یې وفات شه او د سما عمر 15 کاله دی د سما حدیث. جواب دار چې سما نه دا کړی، اگر چې و کلو 15 چې و کې خو صحیح ده، خو دی وایي ما کړی نه ده، نو مجلس د حدیثو کې ناس نه دی کنه. تاسې پوه چې په دې ځای باندې بس